بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا چې کوم تاوتریخوالی ډېر څه مودې راسې روان دی خو په دې کې ویلی کېږي دا چې کوم زمونږ هغه د ناستې هغه توقعات وو هغه توقعات چې کوم دی د ناستې ختم شو. ولې ختم شو په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دې سره سره د امریکې لخوا څه بیانات راغلي دي په هغې باندې به هم خبرې کوو او دغه بارډر چې کوم بند دی څه کم 2 میاشتې پوره کېدو والا دي چې دغه بارډر نه کولاویږي او د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځل دغه بارډر چې کوم دی دومره ټایم لا بند شو. په دې بارډر باندې چې کوم دی تجارتي چې کوم هلې ځلې دي هغه هم په ډېرې تیزۍ سره روان وي. هغه خلک هم متاثره شو. بل د پنجاب لخوا چې کوم بیانات راغلي دي په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. دې ټولو خبرو اترو کولو دپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ډېره موده پس. ډیره مننه شاجي ستاسو مهرباني. ټکر صاحب لومړنی به راشو د امریکې لخوا سخت بیان راغلی دی. هغه بیان څه شی دی که زموږ دې کتونکو ته تاسو ووایئ؟ هلته چې کوم د ټرمپ انتظامیه ده نو دا اوس چې په واشنګټن کې کومه پیښه شوې وه نو د هغې نه پس هغې ډېر ویجلن شوي دي او څومره هم غیر قانوني خلک دي او په شمول د افغانانو نو اوس لکه د دې خلاف هغوی کاروایي کول غواړي. ښه جي. او مطلب یې چې هغه خلک چې کوم د جو بایډن په دور کې د افغانستان نه تللي وو امریکې ته نو هغوی دا دریځ لري چې دا په بیړه کې راننوتي دي او د دوی صحیح جانچ پړتال نه دی شوی. نو اوس ټرمپ انتظامیه په دې باندې لګیا ده او غور هوس کوي او ډېر په سنجیدګۍ سره چې دغه خلک هغه واپس افغانستان ته ریپیټریټ کې ولیږي. او شاجي تاسو ته پته ده دا 2 لکه دي، یعنې که دوی دا فیصله کوي چې کار پې روان دی او هغوی خو د خپل سکیورټي حوالې سره ډېر زیات دغه دي لکه مطلب چې محتاط خلک دي چې هغوی وایي چې موږ سکیورټي تھریټ دی یا خطره ده یا داسې پیښې شوي دي یا کیدی شي نو هغوی بیا په دې کله هم کمپرومایز نه کوي. امریکا دغه ملک داسې تاسو وګورئ ویتنام کې په شام کې په عراق کې په افغانستان کې په هر ځای کې هغوی که هر څه کوي خو په خپل ملک دننه د امن و امان دپاره هغوی بیا ډېر سخت ګامونه اخلي. بهر دنیا کې ظلمونه کوي دا د موږ ګورو په افغانستان کې او په شام کې په عراق کې مطلب چې په ویتنام کې بلها ملکونو کې خو چې کله خبره دوی ته راشي نو بیا دوی خپل قوانین سختۍ سره لاګو کوي. نو دا اوس د افغانانو دپاره کم چې تلي دي خصوصا کله چې دلته کابل فعال شو سقوط شو په اګست 2021 کې او د هغې نه پس هغه خلک چې هغوی د نړیوالو ادارو سره کار کوي افغانانو نو هغوی هلته لاړل. به هر حال هغه وخت کې د دوی دپاره چې کوم پالیسي وه ډېره زیاته ریلیکس وه. اوس هلته چونکې د واشنګټن ګوره 2 کسه پکې په نښه شوي دي یو پکې چې کوم دی نو مړ شوی دی خو څومره امریکا اوس د خپل تحفظ دپاره جدي ګامونه اخلي. اوس هلته باقاعده د پالیسۍ لاندې په سنجیده توګه هغوی دا اوس کوشش کوي چې کوم هغه خلک چې راغلي دي په غلا راغلي دي یا په غیر سمه طریقه راغلي دي یا د هغوی صحیح جانچ پړتال نه دی شوی نو دا به اوس مونږه واپس لیږو. نو دا ډېر لوی امتحان دی د افغانانو دپاره او ډېر لوی زه وایم چې یو ټریکي سیچویشن دی ځکه چې که موږ د افغانستان حالات ته وګورو نو هغه هم ناسم دي ټیک نه دي. دلته تاسو وګورئ معاشي حالت څنګه دی د تعلیم څنګه دغه دی که نه په هغې لیول باندې ډېر ګډوډ حالات دي. نو خدای دې نه کړي خو که دوره 2 لکه افغانان چې خامخا دوی به څه رینیومیریشن څه زر مبادله د خپل ملک ته رالیږي خپلو فامیلونو ته رالیږي نو دغه یو سیستم بل دا چې نور یورپ کې بیا هغوی به دغه اثر اخلي او نو دا به ډېره زیاته مشکله شي. ټکر صاحب څنګه تاسو خپلو خبرو کې وویل چې 2 لکه د امریکې نه واپسي به کوي افغانستان ته په لکونه خلک د پاکستان نه واپسي کوي لګیا دی او د ایران نه روان دي په افغانستان کې دغسې صورتحال دی چې څه شته دی نه. اوس دا راته ووایي چې زمونږ کوم د وفاقي لخوا د فورسز ته چې کوم هدایات جاري شوي دي هغه څه شی دي؟ ډېره مننه شاجي تاسو دا پوښتنه وکړه. واضحه هدایات د وفاقي حکومت لخوا وفاقي ادارو ته دا شوي دي چې دوی به اوس کاروایانې تیزی د چا خلاف د غیر قانوني افغانانو خلاف چرته په پاکستان کې بالخصوص په پښتونخوا کې ځکه چې که موږ ګورو په سند کې په پنجاب کې د هغوی واضحه پالیسي ده چې کومه نیشنل پالیسي ده د پاکستان چې افغانان
کډوال چې کوم دي دا واپس لیږو نو هغوی په هغې باندې منوان عمل کوي. جی چا سره چې پاسپورټ دی په ویلډ ویزا دی هغه ته هېڅوک هم څه نه وایي، خو چې کوم د هغه کیټګري لاندې فال کوي کوم چې ACC و یا مطلب POR کارډ هولډرز و د هغوی هغه میاد ختم شوی دی نو هغه اوس غیر قانوني دي نو هغه واپس لیږي. خو دلته مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې د وفاق او د پښتونخوا ترمنځ لږه واټن او لږه فاصله شته دی. جی اوس دغه دوی خو واپس لیږي پاکستان یعنی د حکومت یعنی مرکز یعنی وفاق، خو بالکل جی دلته زموږ صوبې صوبې حکومت حکومت. د لیتو لال نه لږ کار اخلي، مونږ ته داسې ښکاري یا برېښي یا دوی دا وایي چې یعنی لال دي شي خو مطلب چې په سمي دې لاړ شي دوی سره یې رویه ټیک ټاک وي. سر د دې منځ کې دا څه وجوهات دي چې دې نه مخکې کوم وزیر اعلی علي امین ګنډپور صاحب جی هغه هم ویل چې په کلار دې لاړ شي. اوس مهم. سهیل افریدي چې کوم نوی وزیر اعلی دی هغه هم وایي چې په کلار دې لاړ شي. نو د دې مهم. منځ کې داسې خاص خبره څه ده چې په کلار لیږي؟ 13 ورځ د DGSPR پرس کانفرنس شوی دی. DGSPR وایي چې دا د دې ساتلې شوي کسان دي. ټیک ده. نو آیا دې کې څه داسې څه شته؟ ګوره دلته خدای الزامونه هم لګي چې دوی دپاره د یو خاص ګوند لخوا شناخت کارډونه هم جی. جوړ شوي دي یا مطلب یې چې د دوی سره په جلسو کې د دوی شتون هغې کې څه یا ده پاس یو لږ کارونه بلاک شوي هم بلاک دي. شوي هم دي او دا د سیاسي مقصدونو دپاره د جلسو دپاره د ووټ دپاره دغه الزامونه خو په ځای باندې دي. خو یو- سهیل افریدي چې کوم وزیر اعلی دی د هغې لخوا شفیع جان دا بیان ورکوي چې یاره مونږ باندې خو دا ولګي چې دوی د افغانیانو سپورټ کوي یا دا خو مسلم لیگ پارټۍ کې افغانۍ ناست دی. ها او هغوی چې کوم دی نو یو MPA دی هغه ته اشاره کوي جی. چې دا افغان نیشنل دی او دلته MPA شوی دی. بهرحال دا خو قانوني خبرې دي په کار د چې دوی د یو بل خلاف عدالت ته لاړ شي او دغه بالکل. سپیناوی وکړي. جی خو دلته خو تاسو وګورئ په بیلابیلو ځایونو کې څنګه تاسو اشاره وکړه خواوشا 1.5 لاک فیک کارډونه. دا شناخت کارډونه CNIC. CNICs دا جوړ کړی شوي نو دا خو ډېر الارمینګ سچویشن دی. بالکل جی دا خو لا 1.5 لاک معلوم دي چې نور به سورئ جی. که نه. نو دغه خبره خو شته دا ستاسو خبره چې واقعي دوی ولې دا دغه کوي نو یو خو سیاسي فایدې دي لکه په امریکا کې یو پیښه راله ګوره صورتحال یې څه دی ټول ملک یو پالیسي ده. جی او دلته کې چې کوم دی یو پیښه نه پیښې پسې پیښې دي. پیښې پس پیښې دي او بیا مونږ ګورو چې د وفاق او د پښتونخوا ترمنځ په پالیسیز باندې ګوره د یوازې په افغان کډوالو نه په ترهګرۍ باندې چې کوم دی نو هم پالیسي یوه نه ده. په امن و امان باندې چې کوم جی. دی نو مونږ ته د دوی ترمنځ فاصلې ښکاري. لکه تاسو وګورئ اپریشن کوو اپریشن نه کوو که نه DGSPR دا بیان کې دا هم جاری کړی چې ها. دوی موږ ته اپریشن ته هم دی غاړه نیږدي. او هغوی خو- وفاق تیار دی خو هغوی- صوبه نه تیاره. بالکل دوی خو باقاعده دغه کړي دي چې مونږ داسې کولیټرل ډیمیج پکې نه یو دا خو په ریکارډ باندې دي. بهرحال راځو د افغان جی. کډوالو مسلې ته چې په هغې ځینې خلک واقعي چې سیاست کوي او خو بیا چون کې زموږ د خطه چې کوم دی دا سیمه یا دا ریجن تاسو وګورئ شاجینو جی. لکه مطلب یې چې پښتانه دي اخوا هم دی خوا دی خو هم جی نو مونږ هم دا مینت کوو دا زاری کوو او دا دغه دی چې لاړ دي شي په سمي دي لاړ شي. جی لکه وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب دا هغه وایي چې زه نیشنل پالیسي منم جی چې کومه قومي پالیسي دا د افغان کډوالو حوالې سره نو موږ یې منو. خو هغه وایي چې ون وینډو اپریشن تکلیف ورته نه او لاړ شي د دې سره دا ټول وایي تاسو پولیټیکل پارټیز وګورئ چې څومره هم د هغې مشران دي مشرتابه د نو ټول وایي لاړ دي شي خو په سمي دې لاړ شي چې جی. دا د پاکستان د سفیرانو په توګه لاړ شي د دوی سره سختي ونه شي د ځان سره داسې منفي یادونه یې ونه سي نو دا خو په ځای باندې ده. اوس د دوی تک چې کم دی اوس دلته د دوی خلاف خو چونکې موږ ته هغه کاروایي په نظر نه راځي کومه چې پنجاب کې ده او تاسو اعلان کې ټاسک کې ورته حواله کړی فورسز ته خصوصا ابابیل والا ته چې تاسو به بالکل کاروایی کوئ خو اوس- هغه کاروایی په نظر نه راځي. اوس چې کوم وفاقي ادارې دي داسې دا ټول لکه هغوی ته اوس دا ټاسک حواله شو. جی ګورئ یو خدا ده چې اوس په تاسو وګورئ چې کوم کیمپونه دي نو د دې په نړولو په بندولو خو احکامات راغلي اوس په دا نړول کېږي باقاعده لکه دا دوی یو میسج ورکوي ښه جی. چې 240 کیمپونو مخکې نه د هغې د بندولو باقاعده احکامات راغلي دي. جی اوس د 10 دسمبر نه به دغه کیمپونه د دې په راغورځولو او په نړولو باندې کار پیښ شي. بله دا چې باقاعده چیکینګ به بله دا چې کوم گرفتار کسان دي نو هغوی به ډایرکټ چې کوم دی نو هغه اړول کېږي. مطلب یې چې نو دا به اوس باقاعده د احکامات دي. بله دا چې د لومبۍ جنوري نه به تاسو وګورئ چې دغه سختیانې به سیوا شي ځکه چې دا پالیسي ده او د هغې باندې به اوس عمل درآمد چې کوم دی نو دی خامخا کوي که نه. اوس ګورو چې د صوبایي حکومت یعنی د پښتونخوا حکومت او د وفاق
په دې سمې راځي او بل سره اګری کېږي که نه اګری کېږي دا ځان له یو چیلنج دی ځکه چې په سیاسي توګه که موږ ګورو نو د وفاق او د پښتونخوا حکومت ترمنځ یو ډېره لویه فاصله ده لکه موږ هغه ورځ خوشحاله شو چې په ان اف سي کې دوی کېناستل خو بهرحال د هغې نه پس ځینې لکه تاسو وګورئ د بیانونو ته او پریس کانفرنسونو ته او د دې نه پس چې کومه بیانبازي شروع ده نو موږ ته داسې لګي چې د وفاق او د پښتونخوا حکومت ترمنځ فاصلې نورې هم سیوا کېږي نو اوس ګورو چې وفاق په دې باندې عمل څنګه کوي آیا پښتونخوا حکومت د دوی سره پل وهي که نه وهي بل یو رپورټ په امریکا کې راغلی دی هغه ډېر الارمنګ دی امریکنی رپورټ دی شاجي نه پاکستانی دی نه افغاني رپورټ دی امریکنی رپورټ دی چې کومه وسله امریکنیانو پرېښې وه خواوشا د 7 ارب او 10 کروړه ډالرو ویل کېږي چې په دې کې څه هغه ټي ټي پي ته هم لاسته ورغلې ده او یو قسم لا یو بیک اپ هغوی ته حاصل دی د ټي ټي آی یعنې د افغان طالبانو نو دا اوس په هغوی باندې ځان له یو بل سوال دی ځکه چې تاسو وګورئ چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه کشاله ده نو هغه خو د نور څه نه ده خو د دې ده چې امن و امان دی اسې ټکر صاحب دا ټي ټي پي ډېر زورور نه دی چې څه کم 2 میاشتې پوره کېږي بارډر بند دی او ټول ملک یې چې کم دی شړ شم کړی دی صحیح نو هغه خو هغه واضحېږي چې دی ولې کړی دی ځکه چې په چا د چا لاس پروت وي او کاروایی نه کوي یا کول نه غواړي یا کولی نه شي نو خامخا هغوی خو به ستاسو خبره چې د هغوی د وجې به دا وګوره تورخم تاریخي لاره ده بالکل بنده ده څومره زیات نقصان په تاریخ کې په پیله ځل دومره زیاته بنده شوه ټکر صاحب اوس به راشو لنډو ټکو کې راته پروګرام وخت چونکې ختم دی ټرکونو والا څه قصور دی هغې نه کور ته تللی شي نه ورسره اغوستو دپاره څه شته نه ورسره پیسې شته نه ورسره د خوراک دپاره څه شته دی کم مال چې لوټ کړی دی هغه مال چې کم دی نو هاتې واپس نه اخلي ټرکونه پرېښودی نه شي کور ته تللی نه شي نو دې غریبانو څه قصور دی دا بالکل زه وایم چې دواړه اړخه اوس دې طرف ته لږ سوچ وکړي په انساني بنیادونو لکه ګورئ پاکستان د افغان کډوالو دپاره چې کم واپس روان دي نو هغوی دپاره په خصوصي حالاتو کې چې کم دی نو لار بارډر کولو کړی دی نو اوس دا ترانسپورټران چې کم دی نو ګوره یو خو نیغ په نیغه د دې تعلق چې کم دی نو هغه د سړي د نغري سره دی هغې دا وایي چې موږ ته صرف دومره کولو کې چې موږ دا کم شته ټریلې چې دا ووړي راوړي بس خبره ختمه شي بالکل اوس نه پوهېږو چې په دې کې امر معنی څه دی خو په کار ده موږ دا ریکویسټ کوو ځکه چې تجارت ډېر زیات ضروري دی موږ طالبان رژیم ته هم او د پاکستان حکومت ته هم دا ریکویسټ کوو منت کوو زاري کوو چې کم از کم د دې په دې تجارت سیاست مه کوئ نور بالکل د سټیټ ترمنځ خپل پالیسیز وي هغه فالو کوي هغه که طالبان رژیم دی هغه که د پاکستان حکومت دی نو مطلب دا خود مختار ریاستونه دي د دوی خپل پالیسیز دي هغې ته به ګوري که نه اوس یو سټیټ خو ځان له نقصان نشي ورکولی خو تجارت ته پکار ده چې په دې مخصوص حالاتو کې غیر معمولي حالات ورته ځکه وایم چې د دې تجارت سره د لکونو خلکو روزګار د هغوی چوله د هغوی نغرۍ دا تړل شوی دی او ډېر خلک به متاثر شي تاسو وګورئ شاجي چې په افغانستان کې څومره زیاته بېروزګاري ده هلته روزګار شته نه دې خوا بیا تاسو وګورئ دې طرف ته د روزګار څه حال دی زموږ د هغوی او زموږ معیشت یو شانتې ځپل شوی دی نو په کار ده چې که هر څه کوي په ځینې لوی لکه مسلې دي که نه د امن و امان ډېره لویه مسله ده نو دا به چا یې مخلي دوی به یو بل سره اختلافات هم وي خو په کار ده چې تجارت چې کوم دی نو هغې ته خو لارې پرانستی شي په انساني بنیادونو باندې او دا د یو طرف سیاست نه کېږي چې موږ خپل سیاست هم کوو زموږ چې کوم جغرافیایي لوبه ده هغه به هم چې کوم دی دغه یو بل سره په هغې به خبرې تر رواني خو چې کوم تجارت دی نو دا به یو طرف ته کوو دا د رواني د ولسونو ترمنځ او د حکومتونو ترمنځ او به دا د کوي دا مینت دی ډېره مننه ټکر صاحب یقینا ډېرې ګټورې او ژورې خبرې تاسو وکړې او په خپلو خبرو کې تاسو دغه هم وویل چې یاره دغه جنګ یو اړخ ته خو دغه بارډر کولاوېدل بل اړخ ته او په کار هم دغه ده چې کم تجارتي لارې دي دا بندول نه دي په کار دی کې د دواړو ملکونو نقصان دی دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازه د لوی الله په امان